ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. رب العالمین قرآن حکیم کی اعلان کرے دے او دا اعلان دا رب العالمین دا آدم علیہ السلام نتر دا نبی علیہ السلام پورے ټولو پیغمبرانو ته دے او بیا د پیغمبرانو نه وروستو د هغوی امتونو ته دی. فرمایي چې اے پیغمبرانو د هره زمانه کې خپل پیغمبر ته ویلي دي کلو من الطیبات واعملوا صالحا چې تاسو دوه کاره وکئ. کم مال او کم رزق چې خورئ نو هغه پاک او صاف وخورئ، حلال. او بیا عمل هغه وکئ چې په کم الله خوشحالیږي، نیک عمل ورته وایي. رونو په دنیا په ژوند کې د نیک عمل د قبلېدو دپاره لوی څیز حلال خوراک خوړل دي. که یو سړی حلال ونه خوري او د ده مال حرامي، غلطي، ګندی، د ده عبادت د خدای په دربار کې ناقص دی، نه قبلیږي. دې که دعاګانې کوي د الله په حضور کې او خدای ته جاړي، دعا هم نه قبلیږي. بعضې وخت کې مونږ وایو زمونږ دعا نه قبلیږي، مونږ وایو زمونږ عبادت نه قبلیږي. د هغې لویه بنیادي وجه دا ده چې زمونږ خوراک پاک نی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته یو سړی وي منډې ترړې وی په سر او په ږیره دوړې لوتي، شکل یې هم د عاجزۍ وي او د الله په دربار کې لاسونه اوچت کړي او یا رب یا رب یا رب، اے پروردگارا اے پروردگارا اے پروردگارا زما دعا قبوله کې. لیکن نبی علیہ السلام فرمائی ډوډۍ حرامه، سکل او خوراک او سکاک دواړه حرام، جامه حرامه چې کم کور کې اوسیږي هغه حرام. فانا یستجاب لذلک، نو کدی ډیرم الله ته درخواستونه کوي او چغې وی وی وی، خو چې خوراک او سکاک او کور او ډوډۍ او جامه هر څه حرام، د ده دعا د خدای دربار کې نه قبلیږي. نو د دعا د قبلېدو دپاره، د عبادت د قبلېدو دپاره او د الله په دربار کې د نزدېکت دپاره لوی څیز چې دی هغه حلال رزق خوړل دی. نو الله دې مونږ د حرامو نه وساتي او حلال دې خدای راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سړي تپوس ته لاړ چې ورته کېناست، د هغه زنقدن سخت شو، دومره زنقدن سخت شو چې د پیغمبر علیه السلام په ډېر لوی رحم راغی چې یا خدای دا خو ډېر سخت تکلیف کې دی او پیغمبران پوهیږي هم په دې صورتحال ډېر تکلیف کې. او نبی علیه السلام د کلمې د شهادت تلقین ورته شروع کړو، ځکه دا زمونږ د مسلمانۍ طریقه ده چې یو سړی مري د مرګ وخت کې هغه ته کلمې شهادت اوروه، ورته وایه مه چې داسې ووایه، ولې په هغه به تکلیفي اسې نه ده، نه لفظ د خولې نه وباسي، خو اوروه ورته. د دواړو جهانو سردار مبارک د خپلې برکتي خولې نه ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړل، د هغه ژبه نه ګرځېده. نبی علیہ السلام تپوس وکوئ څه چل خو دې په دې سړي کې، تپوس یې وکوئ ده کې څه غلطي ده او څه ګناه ده پکې. وی صاحب نور خو ډېر د مونځ پابند، د روجې پابند، د زکات پابند، مسلمان له تکلیف نه دی ورکړی، یو نقصان او غلطي پکې وه، اوس دا پته نه لګي چې دا خدای په هغې رانیولي دی او که په بله. وی څه شی دی؟ وی تول کې به نقصان کو، د بل نه چې به شی غشته درون به تلخ، پله چې به ورکو کم به ورکو.
اغشتل درانه ورکول سپک دا چلے کړی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک سر مبارک ښکته که چې اندازه ولګوي چې دا غلطي په څه وجه ده، وی بیهي په دې وجه دی خدای نن رانیولی زنقدن په دې وخت کې. ګوره هغه مال خو ته پاتې دی، کم مال چې ده د خلکو نه درون اغشتی دی بل له سپک ورکړی خو ته پاتې شو، په هغې به بچي مزې کوي، خاندان به پې مزې کوي، لیکن زنقدن وخت کې تکلیف به درته میلاویږي. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی وی دا هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل اخرت خراب کړي. نو اخرت یې خپل خراب کړه، زنقدن یې خپل سخت کړه، دنیا د بچو جوړه کړه. حلال خوراک کې چې کم برکت دی په حرامو کې دا نشته. 5 روپۍ حلال د کروڑونو روپو د حرامو نه بهتر دي. حرام مال به ډېر زیات دي، بینکونه به دې ډکي، جیدادونه به دې ډېري، بینک بیلنس د دنیا نظام به دې برابري، خو د زړه هغه سکون او اطمینان به بالکل نه. داسې لارې او سوړې به ورته خدای جوړې کړي چې هغه مال به لګېږي او په پریشانۍ به لګي. مال به د نظیم ته به پې خفه مې، او حلال مال که 5 روپۍ وي ته به مطمئنې، لارې به ورته بندې وي، غلطو لارو باندې به نه ځي، ته به ورکې خوشحاله، ژوند به دې خوشحاله، برکت به پکې ډېري. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه زمونږ د دین په امامانو کې اولوی امام تیر شوی دی. امام شافعی صاحب رحمت الله علیه را د استاد دی. امام احمد ابن حنبل دی په یمن کې اوسېده او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه په شام کې اوسېده. دواړه استاد او شاگردان دی، یو بل سره انتهایی زیات محبت او مینه ده. اصل د استاد او شاگرد په منځ کې د محبت یو نسبتي، کم شاگرد چې د استاد قدر کوي د هغه ژوند کې برکت وي، او کم شاگرد چې د استاد قدر نه کوي بے قدری کوي، دنیا کې هم ذلت او آخرت هم خرابي. نو امام شافعی صاحب رحمت الله علیه یو ځل زړه کې دا سوچ راغی چې یاره ډېره موده شو چې ما د خپل شاګرد احمد ابن حنبل ونه لیده، خو پیاده مزلې به وې، د ګاډو مزل خو ونه. یو قافله تله یمن ته، نو قافلې له خط ورکو، په هغې یې لیکلي وو، خپل شاګرد ته یې لیکلي وو امام شافعي احمد ابن حنبل ته چې شاګرد ډېر زیات مې یاد شوی او تم لرې او زم دنه لرې ما، زړه مې کېږي چې زه ستا ملاقات ته درشم. ګوره استاذ ورته وایي، څونه د ادب الفاظ دي. پکار خو دا وه چې لیکلی وي چې ته د ما ملاقات ته راشه، وی نه زړه مې کېږي چې زه ستا ملاقات ته درشم، خو پته نه لګي هسې نه چې زه درشم او ته نه. نو ته مهرباني وکړه ما ته یو وخت وښایه چې په هغه وخت ته په کور کې موجود یې چې زه ستا ملاقات ته درشم. زما ډېر یاد شوی. خط چې قافلې ورسو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته ورسېد، هغه خفه شو چې زما استاد زه د هغه یاد شوی یم او زما ملاقات غواړي او ما له راځي. هغه فورا یو قافلې والا ته یو خط ورکړ او په هغې کې لیکلي چې استاد صاحب ته به تکلیف نه کې او زه په فلان کې روز په یو قافله کې در روانېږم چېرته زه یم، زه ستاسو ملاقات له درغلم. شافعي صاحب رحمت الله علیه خو ډېر لوی بزرګ و، د احادیثو امام و، د فقه امام و، ډېر لوی شخصیت و. هغه ته چې کله خط میلاو شو نو هغه د خپل شاګردان راوغوښتل، وی زما هغه ډېر لوی شاګرد چې احمد ابن حنبل دی، احمد ابن حنبل د نبی علیہ السلام د 6 حدیثو حافظو. قرآن شریف کې را یو ځای کې نو 6.5 آیاتونه دي تقریبا، 6,600 نو یو حدیث هم د آیت برابر دی، یا زیات دی یا کم. نو چې 6 حدیث تا اندازه ولګو چې څومره قرآن شریفونه به دې جوړېږي، دا د هغه یاد و. نو شافعي صاحب خوشحاله مې چې کم شاګرد قابلي نو استاد په هغه ډېر خوشحاله وي. زمونږ هم چې کم شاګردان قابلانی درس و تدریس کوي، خدمت کوي د دین، مونږ ډېر زیات خوشحاله یو د هغه شاګرد نه. نو د خپلو شاګردانو ته وایي چې زما یو قیمتي شاګرد را روان دی او هغه له به استقبال لوځو د کلي نه بار.
چې کومه ورځ باندې قافله را رسېدله نو دوی وله بار استقبال له وتل. بس زرګونو شاګردان دي د لارې نه څوک یو خوا دی او څوک بل خوا دی استقبال ته ولاړ. بادشاه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی؟ دا دومره خلک چې وتل څه چل شوی دی؟ وی دا صاحب د امام شافعي صاحب یو شاګرد د احمد ابن حنبل هغه را روان دی، د هغې استقبال نه دا خلک پوتې دی. بادشاه وی ښه احمد ابن حنبل راځي، لوی سړی و که نه، هر چې نوم اورېدلی و. وی زه مو ځم استقبال له. نو چې بادشاه ووت ورسره وزیران هم ووتل، د سلطنت چې کوم نور خلک و مشران هغه هم ووتل، یو ډېره لویه جلسه جوړه شو. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه راورسېد. چې راورسېد ستړي مشي ورسره وشو. بادشاه راغی شافعي صاحب ته وی صاحب دی به زما میلمه وي، بل وزیر راځي وي زما میلمه به وي، بل راځي وي زما میلمه به وي، څوک وایي زما میلمه به وي. امام شافعي صاحب وی نه دا زما شاګرد دی او ما راغوښتی دی، ما له ملاقات نه راغلی دی، لہذا دی به زما میلمه وي، د بل چا به ني، به دې کې ګیلې ختمه. اوس که یو لی ورکوم بل به خفه کېږي، که بل لی ورکوم بل به خفه کېږي، بس ما له راغلی دی زما میلمه به وي. نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ډېر زیات مهمان نواز و، ډېره لویه میلمستیا به یې ورکوله خلکو له. چې ویسنګ راورسېد دمه شو نو میلمستیا ورته لومبی ورکړه. نو هغه میلمستیا کې ډېر لوی درستخان وغوړېد. احمد ابن حنبل هم پې دغسې ناست دی، شافعي صاحب هم ورته مخامخ کوربه ناست دی، نور خلک هم ناست دي، وزیران هم پکې ناست دي، بادشاه هم پکې کېناسته. ځکه عزتمن میلمه سره خلک عزتمن قربان هم یو ځای کې. چې ډوډۍ کله شروع شو او خوراک شروع شو نو که ستاسو خیالي نو عموما خلک د میلمه خولې ته ګوري چې دې څه شی خوري، لږه خوري ډېره خوري، کم شی یې خوښ دی، یا مثلا که څه ضرورت چې وله راوړو، د اوبو ضرورت چې اوبو وله راوړو. نو خلکو احمد ابن حنبل ته کتل رحمت الله علیه. تاریخ لیکي چې د ډوډۍ ته ناستو او ډېره زیاته ډوډۍ وخوړه او لګیا دی خوري. ډوډۍ په ځمکه پرته ده په درستخان او دی پې بره سر ښکته کړي، چا ته نه ګوري، لګیا دی ډوډۍ خوري. خلک ماړه شو دی لګیا دی ډوډۍ خوري. خلکو لاسونه بند کړل دی بیا هم لګیا دی ډوډۍ خوري. نو بعضې خلکو محسوسه کړه چې یاره دا میلمه خو یا د خوراک په چل نه پوهېږي، یا ډېر اوږې دی، یا چې ته خوراک لیدې نه دی. ځکه دا که بعضې وخت کې سړی اوږې م وي خو چې ملګري بس کي نو هغه وي زه لږه مې وخوړه اوس به بس کم، ملګرو سره به یو شان بس کم. او چې ملګري ټول بس کي او دی لګیا نو لږ په مجلس کې ښه نه ښکاري. خیر ټول خلک دته ګوري، امام شافعي صاحب هم ورته ګوري، دی مقصې لګیا یې ډوډۍ خوري. چې ډوډۍ کله وخوړه او درستخان اوچت شو او شپه راله نو شافعي صاحب رحمت الله علیه چې کور ته راغی، کور ته نو هغه خپل چې کوم ماشومانې لوڼې وې، ماشومانې جینکۍ چې چا کټورو کې او جامونو کې اوبه نیولې وې د میلمه د خدمت دپاره، هسې پوټینی پوټینی. هغې ورته وي بابا هغه میلمه پکې کم یو؟ وی دا ما ته چې مخامخ ناستو. وی تا چې مخامخ ناستو دا هغه احمد ابن حنبل دی. وی بابا چې تا وی چې د حدیثو حافظ دی هغه دی دی؟ وی هم دی. وی چې تا وی چې ډېر بزرګ دی او پرهیزګاره دی او د نبي علیه السلام د سنتو تابعدار دی هغه دی دی؟ وی هم دغه دی. پوه شو شافعي صاحب. اوس ماشومان ورته وایي وی ښه نو سنتو کې دومره ډېره ډوډۍ خوړل شته لکه ته چې وخوړه. هغه زمانه د پیغمبر علیه السلام دور ته نږدې وه. ماشومان هم په دې پوهېدل چې سنت طریقه باندې خوراک داسې پکار دی، په سنت طریقه دومره ډوډۍ خوړل پکار دي، دومره نه ده خوړل پکار. نو چې د شریعت نه به دومره خلاف یو ماشوم ولیده نو هغه به فورا اعتراض کو. بابا شریعت کې دومره ډوډۍ خوراک شته لکه دې میلمه چې وخوړه، د خو ځان نه مو شرمو مونږ یې مو شرمولو. ټول خلک لګیا دی چې شافعي صاحب د خپل شاګرد صفت کو او هغه خو په ډوډۍ نه مړېده، هغه خو دومره ډوډۍ وخوړه چې د سنتو نه خلاف کار یې وکړ. ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله ډوډۍ خورې نو درې ځایه که خېټه، یو ځای کې ډوډۍ ور واچوه، بل ځای کې اوبه ور واچوه او په درېم ځای دې هوا له پرېږده چې دا سا پکې الې رالې. خدای ته وګورئ اوس پکې تاسو له سا هغه ځای پرېږدئ، هغه اوبه خو پرېږده د اوبو ځای خو پکې ختمي، د اوبو ځای پکې نه، خو د سا ځای هم پکې مونږ بند کړو. نو بیا د ګرځېدو نه یو، د مانځم نه یو،
جمعات تم چې راشو نو په سنت او په نفل نه پوهېږو، په پوړ رغړو رارغړو. سار مانځله جي نشم پاسېدی، څه دم درود راته وښایه چې سار مانځله پاسم. هلکه د دې خو ډېر اسان دم دی، ډوډۍ کمه وخوره نو سار به وختي پاسې. خو چې ته 15 ډوډۍ وخورې، ورپسې نورم وخورې نورم وخورې نورم وخورې، نو ډوډۍ چې کله زیاته وخورې وجود کې صفرا زیاتېږي، بیا سړي له خوب ډېر وځي، پاسېدی نه شي. نبی علیہ السلام چې کومه طریقه ښولې ده هغې کې چې کوم خیر و برکت دی، قسم دی که د دنیا ډاکټر دومره خیر دره درکړي. لږه ډوډۍ خوره، اسراف نه به خلاصې، صحت به دې ټیکي، خوب به ډېر نه درځي، وجود کې به دې بیدارتوبي، ډېرو مرضونو نه به بچې، ډېرو مرضونو نه. نو دا خو سنت طریقه باندې ډوډۍ د څونه وخوړه، خو پکار دی چې د ډېره کمه د نورو خلکو نه وخوړه، د دومره ډوډۍ وخوړه بابا مونږ خو یو شرمولو، ټول خلک لګیا دی ورپسې، او ځای په ځای خلک دا پراپګنډې کوي چې دا هغه بزرګ دی، دا هغه نیک سړی، دومره ډوډۍ څوک خوري. شافعي صاحب ورته بچې نو زه څه وکړم، زما خو میلمه دی، دا ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. که دا ویم وایي چې ښه ډېره دې راغوښتې، شرمۍ مې، دا ورته کوم ځای ویلی شم، څوک و زم پې خفه یم، ما محسوس کړه، خو زه ورته ویلی نه شم. د شپې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي چې استاد جي زه چې سملم نو ما ته ځان له کوټه کې بستره واچوي چې بل څوک پکې نه، او چې ځان له کوټه کې ما ته بستره واچوي نو زه به سار وختي به ما بیا پاسوي او مانځلې به جمع له ځو. وی ډېره ښه ده. امام شافعي صاحب هغه خپلو ماشومانو ته وایي چې ځان له کوټه کې بستره ورته واچوي، یو لوټه ورته د اوبو هم ډکه کېدی چې دې سار تهجد له پاسې نو چې اودس ورته اسان، هغې یو کوزه ورته کېښوده او بستره یې ورته سمه کړه. سار چې شافعي صاحب رحمت الله علیه جومات ته دته دروازه وډبوله، کوټې د کوټه ورکوله خو راووت، لاړل مانځله. چې مانځله لاړل او واپس رالل نو شافعي صاحب ته بیا هغه خپلې ماشومانې رالې، بابا ناشنا میلمه دې راوستلی دی. ولې بچې بیا څه شوي دي؟ وی داسې زبرګ دې راوستلی چې دنیا کې دومره زبرګ بل نشته. څه چل شوی دی بچې بیا؟ وی ټوله شپه یې خوب کړی دی، تهجد یې نه دی کړی. ګوره د سنتو دور و. ماشوم به هم په دې خفه کېده چې زما په کور کې تهجد ولې ونه شو، زما کور کې پېشمني الله ته جړه ولې ونه شوه، ولې به خلک خوشحاله و، جون به د مسلمان خشته و، زندگی به مزیداره وه، د دین فضا به روانه وه، الله ته جړه به کېده. نن ټوله شپه مونږ په خوبونو سر یو، 2 منټو له مونږ خدای ته نه پاسو چې الله ته وجاړو چې یا الله زما جون ستا په اختیار، یا الله زما ساس ستا په اختیار، زما مال ستا په اختیار، زما بچی ستا په اختیار، زما هر څه چې دي دا وجود دا اندامونه ټول ستا په اختیار، خدای زه تا ته محتاج یم، زما دا ټول کارونه د دین په کار راولي. خدای ته محتاج یو لیکن جاړو ورته نه. دنیا کې چې یو سړي ته محتاج څومره واسطې وله لټوي، منډې ورته وی، غوښتنې ترې کوې، ودرېږې، یو ته مینت بل ته مینت بل ته. خدای ته مونږ څومره محتاج یو لیکن الله ته مونږ هېڅ قسم مینت ونه کوو. وی بیګیا ټوله شپه خوب کړی دی. بچې تاسو ته څه پته ولګېدله؟ وی کومه لوټه چې ورته مونږ ماسخوتن ډکه یې ښودې وه چې مونږ ورلو هغه هم هغسې ډکه پرته وه. نو چې لوټه یې ډکه پرته وه نو اودس یې نه دی کړی. خوب نه پسې سړی راپاسې خو اودس کوي، چې اودس یې ونه کړو مونځ یې نه دی کړی، نو تهجد نه کوي، دا هغه زبرګ دی، دا هغه ډېر لوی سړی دی. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه وی او بچې بلکل چې کېناستل نو وي شاګرد یو خبره ته کوم خفه کېږه ما بېګام تا نه یو حرکت شوی دی خو ما درته غږ ونه کړ نه چې ته خفه نه شې، او بیا د شپې د یو بل حرکت وشو، خو دا تپوس ته نه کوم چې ته ما سره وې خو ډېر د سنتو پابند وې، چې زما نه جدا شوې دا حالت ته کله بدل شوی دی، څه چل باندې شوی دی؟ استاد جي ولې؟ یو خو د بېګا ډوډۍ ډېره خوړلې د سنتو خلاف. زه در باندې خوشحاله یم چې زما رزق ته څومره ډېر وخورې، زه خوشحاله یم، خو نه طریقه د سنتو خلاف وه، د پیغمبر علیه السلام په طریقه د خوراک نه دی کړی. او دویم دا دی چې کومه لوټه درته ډکه پرته وه، ساره پورې ډکه پرته وه، بېګا د خوب نه چې پاسېدې تهجد دې نه دی کړی. دا ولې؟ دا 2 نقصانه مې در کې ولیدل، ته خو چې ما سره وې خو ډېر بزرګ نیک وي، دا ولې؟ وی استاد جي تلوار به نه کې زما خبره به واورې چې ته څه فیصله کې کوه. وی لومبی چې ما ډوډۍ کله ډېره خوړه نو چې کله ستا دسترخوان ولګېد
او خلک پې کېناستل او زم کېناستم وی چې ما هغه ډوډۍ ته وکتل او وړی مې اوچته کړه وي زما د قسم په خدای وي که داسې حلال رزق ما په دې خپل ژوند کې چېرته لیدی ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله له طرف نه انوار او برکات پې نازلېدل ته کشف وایي دې بزرګانو ته کېږي هغه شی چې هغه مونږ په دې سترګو نینو هغې یې ایني لکه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو حدیث په رڼا کې لیکي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک اودس کوي او چاردام کوي نو چې دې په مخ اوبه واچوي نو چې څومره ګناهونه د په دې سترګو کړي په دې پوزه په دې خوله نو هغه د مخ د اوبو سره لاندې اوبېږي واړه ګناهونه چې کوم ګناهونه یې په دې لاسونو کړي چې په لاس اوبه واچوي نو هغه د اوبو سره بیږي چې کوم یې په دې خپو کړي نو چې اوبه پې واچوي هغه خپو اوبو سره بیږي نو ګناه خو په سترګو نه ښکاري لیکن زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی مونږ ته په سترګو هغه ګناه ښکاري چې د مخ او د لاس نه اوبو سره پرېوځي مونږ یې اینو شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه لیکي حدیث کې راځي چې یو انسان باندې مصیبت را رواني او دی الله ته دعا وکړي درخواست ورکړي وی دا دعا لاړه شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت په شا کړي نو شاه ولی الله صاحب لیکي وی مونږ ته په سترګو ښکاري چې دا دعا بره روانه وي هغه مصیبت سره ډغره ووایي هغه مصیبت په شا کړي ته کشف وایي هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري بزرګان یې ویني نو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي چې هغه ډوډۍ دومره حلاله وه او دومره پاکه وه چې د الله له طرف نه کم برکات او انوار په دې نازلېدل او کم د خدای برکتونو نو ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل وایي ما وایي چې احمده حلاله دې مونږ ته د راشه چې څومره خوړی شي نو خوره ما ځکه ډېره زیاته وخوړه او لکه مې قصد کړی دی چې نن مې ډېره خوړلې ده د دې په عوض کې به زه یو څو روجي نیسم بیا ځان به ناروم روجي به نیسم ډوډۍ مې ډېره وخوړه خو ما که ډېره وخوړه په خالص په دې بنیاد چې حلال رزق مې مونتی و داسې ما ته بل ځای نو میلاو شوی صاحب دا خو ردې جواب شو سنتو خلاف ورزي مې وکړه خو په دې وجه ښه د دویمې خبرې جواب چې تا بېګا تهجد نه لري کړې لوټه همغسې ډکه پرته وه وی صاحب ستا هغې حلالې ډوډۍ په ما کې دوه سره پیدا کړل په هغه سات دوه برکته ما کې پیدا شو یو برکت خو دا و چې بېګا زه ستا کوټه کې ځان له سملاستم نو ما د الله په آیاتونو کې او د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې سوچ شروع کړ نو ما د الله د قرآن نه او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه په سوونو مسلې راوستې یو علمي اثر یې ما کې پیدا کړ په سوونو مسلې مې راوستې لکه د امامانو کار دی چې د قرآن او سنت نه مسایل راوباسي ټوله شپه مې اودس کې تېره کړې ده منځونه مې کړي دي او د قرآن او سنت نه مسلې مې راوښکې دي ډوډه مې ځکه نه استعمال کړې ټوله شپه ویښ پاتې شوی ډوډۍ ډېره خوړلې ده خو حلاله وه خوب یې نه دی ورستی ټوله شپه مې د الله عبادت کړی حلاله ډوډۍ کې ډېر لوی برکت یې ګورې یو حدیث مې کته نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی د حلال رزق په طلب کې وځي د حلال رزق حلال مال چې څومره ډېرې بهتر دی حج به وکړي جماعت به جوړ کړي مسلمان سره امداد به وکړي بل مسکین سره امداد به وکړي وایي چې کوم سړی سار وختي دا حدیث واورئ چې تاسو پې خوشحاله شئ مسلمانان سار وختي د حلال رزق په طلب کې ووته ده پکې خپل منځ او دس روجه چې په ده کوم فرض و هغه یې پکې وکړه روجې میاشت یا د غیر روجې میاشت وه منځ او دس یې پکې وکړه او دې ماسخوتن ستړی راغی او په خپل بستر پرېوت ټول ورځ یې پټي کې تېره کړه دکان کې تېره کړه مزدورۍ کې تېره کړه ډیوټۍ کې تېره کړه خو په حلاله طریقه یې وګټله نو چې دې ستړې ستومانه پرېوت او د سترګې پټې شوې نبي علیه السلام فرمایي چې دته خدای ټول ګناهونه معاف کوي څومره ګناه ده کړي ورته معاف دا بنده زما نه ویرېده او د حلال رزق په طلب کې ووت ځان یې وکړو دی چې بچي مې ډوډۍ وخوري ښځه مې ډوډۍ وخوري نوکران مې ډوډۍ وخوري هغوی پې د الله تابعداري وکړي رزق چې ته ونه خورې نو ته مونځ څنګه کوې ته چې بچو له ورنه کې رزق ښځې له ونه ګټې قوم له ونه ګټې نو ستا ژوند څنګ تېر شو د هغه به څنګ تېرېږي هغه حدیث کې راځي چې طلب حلال طلب کې دی نو دا فریضه بعد الفریضه ده رزق حلال طلب کول عبادت ته نو حلال رزق کې ډېر لوی برکت دي ډېر لوی خیر یې پکې
او دغه بزرګانو خو بدان د پوټې حرامو نه ساته، معمولي حرام چې به و که نه هغې نه به یې ځان ساته. امام احمد ابن حنبل یو ځل کور ته راغی، دا چې ما د چا واقع درته بیان کړه. نو چې کور ته دې کله راورسېد نو بیبي ورته ډوډۍ کېښوده، دی خو صاحب کشف دی چې نوړی روچته کړه نو هغې واپس کېښوده، وی دا حرامه ده، ما درته د حرامو بدبویي راله. بیبي ورته وی صاحب دا خو ته وړه راوړې دي، خشاک هم تا راوړې دي، اور پاک دی، اوبه پاکې دي، اوړه پاک دي، نو د کوم ځای نه پکې حرام راغلی؟ وی هر څه چې دي ښځې خو ماله کې د حرامو بدبویي راځي. ښځه په سوچ کې شوه او یاره یو شی شته، وی ما خمبیره ده ستا د زوی د کوره راوړې ده، او د ده زوی چې دی نو هغه څه د بیت المال په یو محکمه کې ملازم، ستا د زوی د کوره مې خمبیره راوړې ده، ممکن ده چې هغې کې څه نقصان وی ښه بس دا ډوډۍ حرامه ده، دا مه خورئ، زه خورم نه تاسو خورئ. او چې څوک سوالګرې راځي او غواړي نو دا ورته وایه چې ګورې احمد ابن حنبل نه ده خوړلی، نو بیا که څوک وړي یو داسې سوالګرې چې به راغې دروازه به یې خیر راوړی خدای مو بخه، دی به دغه ډوډۍ ورولېږله چې دا واله خو احمد ابن حنبل نه ده خوړلی، هغې نه خوري نو زمونږ څه کار چې وي هغه زمانې سوالګرې نه دې زمانې په شان دي چې لمن نه دې نیسي هله به دې پرېږدي چې یا د نه لمن وشلې یا د نشې وباسي، لارو کوڅو کې نښتې درکول، ښځې زنانه ګرځي نه دې پرېږدي چې خامخا به ورله څه شی ورکوې. احمد ابن حنبل نه ده خوړلی که ته یې خورې نو چې هغه نه ده خو زمونږ څه کار. څو ورځې پس احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د خپلې بیبي نه تپوس وکړو، وی هغه ډوډۍ څه شوه؟ وی صاحبه خو نه تا خوړه نه مونږ خوړه نه سوالګرو هغه شته فقیرانو، نو هغه هم د دجلې دریاب ته وغورځولو، ډوډۍ خو په ځمکه نشي غورځولی. امام احمد ابن حنبل تاریخ لیکي چې په خپل ژوند کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړه، چې دا ډوډۍ به د کم کب ګېډې لتلي، اگر چې که کب حرام شي اخري نو هغه پې نه مردارېږي، هغه ته خوړی شي، د شریعت مسله ده. که یو څاروي حرام شي اخري او هغه حلال کړي د هغې غوښه هم خوړی شي، پې نه ارامېږي، لیکن دا د هغې ورع ورته وایي په عربی کې التقوا لویه مرتبه ده. ای باس دا نه خوره چې د ما خېټې ته غلط خوراک لړ نه شي. نبي علیه السلام فرمایي که نه المعدة حوض البدن، وی معده د بدن دیګې د دیګې حوض دی، لکه څنګه چې حوض کې اوبي نو که پلیتي په نلکو کې پلیتې اوبه ګرځي، که اوبه پاکي په نلکو کې پاکې اوبه به ګرځي. دارنګې که په دې معده کې د خوراک پاکي خو پاکه وینه به په جوړېږي، په رګونو کې به ګرځي، ټول وجود دی پاک. او که معده د پلیته ده، پلیت خوراک پکې پروت دی نو پلیت رزق به ترې جوړېږي، پلیته وینه به ترې جوړېږي، وجود به یې ټول د پلیتو نه جوړېږي. او نبي علیه السلام فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغونه شوه د جهنم اور ورسره بس مناسب دی دې غوښې سره، الله دې مساعد. نو حلال خوراک طلب کول د عبادت دی، الله پې خوشحالېږي. څومره چې زیاتې ښه خبره ده. سوال کوئ خدایه د حلالو فراخه رزق راکړي، تنګ رزق کې سړي ژوند تنګي او حرام خوراک که ډېر زیاته وي، دا دعا کوي چې خدای پاک دې موږ مؤمن مسلمان وساتي. ګوره چې ته رزق خورې نو خو اسم خورې که نه، او چې کوم د خدای مقرر کړي د هغې نه خو زیاته خوړی هم نه شي، نو د هغې حرامو په ځای د خدای راله حلاله راکړي که نه، د جهنم هم پې ځای کېږي، نو جنت لپاره توښه او ذریعه ښه ده که نه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو سفر کې یو صحابي اوسۍ ونیوله، اوسۍ ورسره وه، هغه اوسۍ راله پیغمبر علیه السلام سره خبرې شروع کړو، حیوانات هم نبي علیه السلام سره خبرې کړي دي، دا معجزه ده پیغمبر. هغه اوسۍ راله او پیغمبر علیه السلام ته ودرېده، وایي چې دې ستا دې ملګري ښکار کړی ما او په پلانکي غار کې زما داسې واړه واړه بچي دي ابه اوږي، نو ته ما پرېږده د دې ملګرو نه مې خلاصه که چې زه لاړه شم او زه هغه خپلو بچو له پی ورکړم، نو زه به بیا راشم. نبي علیه السلام ورته عرض فرمایي چې په تاسې اعتبار دی، اوس که ما پرېښودی بیا را نه شي، وی داسې قسم به درته اخورم چې د دې نه مضبوط قسم به د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه نه وي، داسې قسم درته خورم، ما پرېږده. وی هغه کم قسم دی؟ وی ګوره که زه واپس رانلم نو ما د رب العالمین د قیامت په ورځ د حرام خوارو په صف کې پاسې،
نبی علیہ السلام اورچید داسې وی داسې قسم دی اوسې وخوړ چې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د دې نه مضبوط قسم بل نشته پرېږدې اوسې یې پرېښوده لږ ساعت پس واپس راغله خپل بچي ماړه کړي نبی علیہ السلام صحابو ته ویلي اوسې ما سره وفا وکړه او ماشومان بچي هم دي لهذا دا خوشې کوي چې دلته او د بچو په وخت کې حکم وکړه چې ښکار به نه کوې ښکار به هغې وخت کې کوې چې کوم وخت کې د مارغانو یا د اوسې یا د مارغانو یا د اوسې یا د سو د دي بچي واړه دي نو خبره دا ده چې مال حلال طلب کول دا عبادت دی او حرام طلب کول دا د خدای قهر او د خدای غضب دی حلال طلب کولو کې چې کوم اطمینان او کوم سکون او کومه فایده ده دا په حرام مال کې نشته په حلال خدای خوشحالېږي په حرام الله خفه کېږي او چې څومره مال دی که ستا حلال دی او که ستا حرام دی دا د نه په دې دنیا کې پاتې دی یو شی ځان سره آخرت ته نشي وړی ستا بچو ته پاتې دی ستا نوسو ته پاتې دی ته به تې لاړ شې دا په دنیا کې پاتې شي نو که حلال دی ګټلي او بچي دی هغه حلال رزق خوري نو تا ته به آخرت کې د هغې فایده رسي صدقه جاریه دې پرېښوده او که حرام دی بچو ته پرېښي ته به آخرت کې پروتې سزا به تا ته میلاویږي او خوشحالي او مزې به پرې پې بچي کوي الله دې مونږه د حلالو په رزق باندې اخته کړي زمونږ بزرګانو به دومره احتیاط کو چې یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له یو سړي پی راوړل چې پی وله راوړل هغه پی چې اوسکل نو ډېر مزېدار و موږ وایو لکه مونځ کو په مانځه به ولهر یو ستړي کېږو به مانځه ته تلاوت ته به کینو ډډې به مو ته نه لګي عبادت ته زموږ ډډې نه لګي سره دې نه چې موږ مسلمانان یو مونځ که لږ امام اوږد کړي نو موږ تنګ شو دا ولې موږ روحاني مریضان یو مریضان لکه څنګه چې جسماني مریض وي او تبی وي صفری وي او د هغه په خولې باندې خوږ خوراک هم تریخ لګي خوراک مزیدار یې خوږ یې خو د په خولې تریخ لګي دې ورته را جوړه دی دغه رنګ عبادت ډېر مزیدار او ډېر خوږ شی دی خو موږ ورته مریضان یو نو هغه عبادت په موږ تریخ لګي زموږ ډډې ورته نه لګي او وجه بنیادي هم دقه د پاک او د ناپاک خوراک ده نو خدای دې زمونږ پاک او حلال خوراک نصیب دا یو ملګري تپوس کوي چې زنانو یو ختم شروع کړی دی چې یوه ډوډۍ ده په هغې باندې 100 ځله درود شریف او 140 ځله سوره یاسین وایي په هفته کې هفته پس یې کوي کولو کوي نو هغې باندې دویمه ډوډۍ جوړه شوې وي باید زنانه وایي چې پیسې هم زیاتوي آیا دا صحیح خبره ده دې باره کې څه دی نو ګوره هسې که څوک ختم کوي نو جایز دی که درود شریف څوک وایي نو ډېره فایده ده که سوره یاسین څوک وایي نو ډېره فایده ده نو که په ډوډۍ باندې څوک سوره یاسین دم کی ډوډۍ پې دم کی یا درود شریف باندې دم کی او خوري خو ډېره بهتره خبره ده لیکن دا طریقه چې هغه ډوډۍ ته کېږدې او هفته پسې راغلې چې دې کې بله ډوډۍ جوړېږي او په دې به پیسې زیاتېږي د شریعت کې بلکل څه نشته د شریعت سره تعلق نشته دا د ښځو د کتاب مسلې دي یو زمونږ د کتاب مسلې او د ښځو خپل کتاب دی ګورئ دا د هغې خو یو ښځه د بل نه ووري بله ښځه د بل نه ووري بله د بل نه ووري چې د اتفاقي د یو ښځې کار وشي وایي خورې دا کار خو ما کړی و هغې خو کار وشو نو بس بیا دې ته نه ګوري چې شریعت سره برابر دی او که نه بس یو سلسله روانه شي دا د ملنګ بابا خیرات دی څوک به په کوڅه په کوڅه ګرځي سوال به کوي الوا پخه کي په هر کیف که ډوډۍ یا روجې یا الوا د خیرات په نیت څوک پخه کي درود شریف په باندې دم کی په کلمې دم کی سوره یاسین شریف باندې دم کی نو اخري فایده ډېره زیاته ده خو دا طریقه چې په دې به مال ډېر شي او دا به بل اوس کوله کوم دویمه ډوډۍ به جوړه شوي دا غلطې خبرې دي شریعت کې د دې څه نشته وایي ما دپاره څه کار دی او دعا وکړه چې زما کار وشي بیمار یم خدای دې بیماري هم جوړه کړه او الله دې هغه کار هم وکړه په محراب کې دننه د مانځه دپاره ودرېدل څه حکم لري د شریعت مسله دا ده چې محراب کې څوک مونځ کوي نو دې دې د محراب نه بار ودرېږي خپې دې خامخا د محراب نه باري باقي که رکوع یې په محراب کې راځي یا سجده په محراب کې راځي نو دا خو خیر دی
لیکن خپې به خامخا د محراب نه لږې باري چې خپې رده په محراب کې دننه ني دا ځان لږ کوټې یو شکل لري نو مونځ پې فاسدېږي نه خو لږ غوندې کراهیت په مانځه کې راځي نو چې دې تاسو په محراب کې امام ته مصلا چوئ نو د محراب نه یو لش دا مصلا لږ رابار ساتئ چې د امام خپې د ده دا ولاړه نه محراب نه باري نو که رکوع سجده قیدی په محراب کې دننه راشي نو بیا پروا نشته او دس چې وکړي نو اندامونه اچول څنګه دي بالکل جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودس نه پس اندامونه اوچ کړي هم دي او کله کله نم دي اوچ کړي نو دا بالکل جایز دي اندامونه اوچولم شي او که اوچې نم کې نو څه پروا نشته دی په میاره کې په غزګي کې یوه ښځه بیماره ده او هغه وایي چې ما ته د دې خپلو وروڼو نه د دعا وغواړه رب العالمین دې ورته شفا نصیب ورولکي څومره مریضان دي نو خدای پاک دې هغه مریضان ټول جوړ کړي زه به اوس خپله یو خبر هم درته پکې کوم کړم چې مونږ هم د الیکشن کې کامیاب شوي یو نو زه به یو ټکې پکې دا یم چې مونږ څه وکړل او څه مو نه کړل نو هغه خدا دې الحمدلله چې پرون زمونږ یو کمیټي جوړه شوه وزیر الله صاحب جوړه کړه د نفاذ شریعت کونسل په نوم باندې او په هغې کې یو 10 کسان هغوی ممبران واغېشتل نو د خدای پاک کرم او فضل و چې یو یې پکې زه ممبر واغېشتم په هغه 10 کسانو کې څه 15 کسان پکې وکیلان او ججان دي او څه پکې علما دي نو زه پې ولې خوشحاله یم زه د دغې وټونو په پاس کېدو هم خوشحاله یم سړی خوشحالېږي خو د هغې نه زیات په دې خوشحاله شوم ولې زمونږ کار څه دی ادا دی چې د دې صوبې دپاره څومره زر کیدی شي چې اسلامي قانون جوړ کړو او چې کله اسلامي قانون جوړ کړو مونږ ته دا شی بند دی چې کله جوړ شو او هغه برابر شو مرتب شو نو انشاءالله د صوبې سره چې کم اسلامي قانون تعلق لري هغه به درته فوراً د خیر نافظ شي نو په دې زه خوشحاله په دې ما ملګرو ته وویې مې کار خو ډېر زیات ګران دی اسان کار نه ډېر ګران دی خو زه په دې خوشحاله یم چې د خدای زمونږ د لاس نه داسې یو ټکي ولیکلی کي زمونږ د ذهن نه خدای یو داسې یو مسله راوباسي چې هغې له خدای په دې صوبه کې د اسلامي نظام رنګ ورکړي نو مې که دا یو خدمت مې خدای قبول کړي نو انشاءالله چې دا هم زمونږ دپاره ډېره لویه خبره ده او ستاسو دپاره هم ګوره ډېره لویه د خوشقسمتۍ خبره ده ستاسو دپاره هم ځکه د صوبې بلا ممبران دي او د صوبه کې ډېر لوی علما کرام دي نو په هغې کې زما د نوم انتخاب هغې کړی دی یو ښه ګمان دی په ما نو تاسو ته به زه اوس دا یو خبره وکړم چې اقدامات خو نور هم ډېر ښه روان دي لکه 10 جماعته پورې هغې تعلیم هم مفت که بالکل چې غریب مسلمان ته فایده وي نور هم داسې بعضې اقدامات دي وخت په وخت را روان دي انشاءالله تاسو به پرې پوه شئ چې انشاءالله هغه کار به کوو ما پرون یو خبره وکړه ملګرو ته ما وی 2 خبرې وکړې اسلامي 2 کار وکړې انشاءالله بل یو کار ته ضرورت نشته 2 کار وکړې اسلامي یو دا دی چې د خلقو امن نشته نه د مال امن شته څوک خپله پیسه نه کور ساتلی شي نه بینک کې ساتلی شي نه جیب کې ساتلی شي نه د سر امن شته څوک د ماسخوتن نه پس د کوره بار نشي وتی نه د عزت امن شته مال او بدن او عزت 3 واړه په خطره کې دي نو یو دا یو سي قانون برابرو چې د انسان مال او بدن او عزت دا 3 واړه په امن شي 3 معاشره اسلامي وګرځوي معاشره رب العالمین چې انسان پیدا کړ نو په دې انسان باندې الله سے ذمہ داری راوسته بعضې ذمہ داری د انسان د مال سره تعلق لري او بعضې ذمہ داری د انسان د سر او د وجود سره تعلق لري دغه ذمہ داری د اسلام سره او د ایمان سره لازمی دي که یو سړی په دغه ذمہ دارو کې هغه خپل ژوند تیر کړي او هغه ذمہ داری پوره کړي د خدای پاک په نسبت باندې دا کامل مسلمان دی او که الله دا ذمہ داری چې کوم بنده باندې واقع کړي دي نو دغه ذمہ داری دا بنده پوره نه کړي نو بیا دا سړی مسلمان خو به ایمان شته خو یاره ناقص او کمزوری مسلمان به اللہ فرمائی کہ دا انسان دا خیال دے حسب الناس دا انسان دا خیال دے ان یترکو ان یقولو آمنا
یره بس مون کلمه د شهادت وی او د ایمان اقرار مکو بس پدې به مون خلاص شو. وهم لا یفتنون او د الله د پاره په خپل نفس کې په خپل وجود کې او په خپل مال کې بس قربانی ورنکو. هیڅ چره دا نه کېږي، یوازې کلمه باندې یوازې په ایمان باندې کار نه کېږي تر څو چې د ایمان سره د ایمان د پاره چې کوم عمل او کومه ذمہ داری ده هغه انسان پوره نه کړي. د خپل نفس باندې او په خپل مال باندې د خدای حق دی او د الله غ حق به پوره کوي. یوازې آمنا او په ایمان کار نه کېږي، بل الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، چې الله د مسلمان نه د مسلمان مال او نفس د جنت په مقابله کې اخلي. الله دا سودا در سره کوي چې ته د خپل مال او د خپل نفس په مال راکې او د هغې مقابله کې د جنت په تاله درکو. نورونو مسلمان چې مسلمانی او د مضبوط ایمانی کلک ایمان او کلک یقین دی به بیا د خپل ځانم پروا نه ساتي، د خپل مال بم پروا نه ساتي، دی که پروا ساتي یو د خدای به ساتي. هغه کار به کوي چې الله خوشحاله شي، هغه کار نه به ځان ساتي چې په کم کار الله خفه کېږي. ټوله دنیا د مخالفي پروا نشته چې الله خوشحاله وي. بچی دیم خفه شي، ښځه دیم خفه شي، قوم دیم خفه شي، رور تربور دیم خفه شي، مال دیم تاوان شي، سر دیم پکې لاړ شي، خو چې الله خوشحاله شي چې مسلمانی دغه به عقیده. او که یو سړی وي نه زما مال ته به نقصان شي، زما جان ته به نقصان شي، زما بچو ته به نقصان شي، زما وطن ته به نقصان شي، زما قوم ته به نقصان شي، خدای خفه کېږي، خدای دې ځان په خپله خوشحاله کړي. خیر دې پروا نشته که الله خفه شي، خو چې زه خفه نشم، زما مال خفه نشي، زما وجود خفه نشي، زما بچی خفه نشي، زما ښځه خفه نشي، زما قوم خفه نشي، الله خفه کېږي سره خدای دې الله دې ځان په خپله خوشحالۍ که نه زمونږ څه کار دی. دا سړی ایمان نه وتی دی، دا مسلمان نشي پاتې کېدی. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. نبی علیہ السلام فرمایي خپل خواهش تر څو چې تا د دین تابع نه که ته مسلمان نشي ګرځېدی. اسلام کې د نقصان دی، ایمان کې د نقصان دی. سنچی هجری د نبی علیہ السلام د مدینه منورې چې 6 کاله وشو، 6 کالو کې پیغمبر علیہ السلام خپل وطن ونه لید، مکه مکرمه ونه لیدله، طواف د بیت الله ونه که. نو یو سړی چې د یو وطن نه هجرت وکړي نو خپل وطن ډېر خوږ لګي، ځکه ټول قوم ته پاتې شو، کور وطن کلی پاتې شو، او د هر څه نه علاوه بیت الله پاتې شو، د خدای کور پاتې شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با الله ته رجوع کول او سر به داسې اسمان ته اوچت کړ. وی خدای پاکه مال اجازت راکړه چې زه لاړ شم مکې مکرمې ته او د خدای د کور الله ستا د کور نه یو ځل بیا طواف وکړم، یو عمره وکړم او ستا د کور ته لاړ شم، الله د اجازت راکړه. رب العالمین ورته اجازت ورکوي، ډېره ښه ده، ځان سره ملګري بوځه، زه چې ستا ارمان دی او ستا خوښه ده نو لاړ شه. پیغمبر علیه السلام اعلان وکړه چې زه ځم بیت الله ته د عمرې په غرض ځم، نو که څوک مسلمان ما سره تلل غواړي نو تیار دی شي. 6 هجري وه او تقریبا د ذیقعدې میاشت وه. د اخترونو په دا میاشت کې چې کوم مونږ خلق ورته د میانې میاشت وایو، رکوټ اختر پسې چې دا کومه میاشت سنچی هجري بالکل آخر دی د ذیقعدې میاشت ته پیغمبر علیه السلام تقریبا د 1400 صحابه کرامو سره د مکې مکرمې په طرف روان شو. مکې مکرمې ته چې کله نږدې شو ډېر لږ مزل پاتې شو. دومره مزل مکې مکرمې ته تقریبا پاتې کېږي لکه دې ځای نو پېښور، او ډېر مزل یې وکړ، تقریبا 3-3.5 میله 400 میلو پورې تقریبا پیغمبر علیه السلام سفر وکړو. دغه ځای کې د مکې کافران خبر شوي دي په دې لاره کې چې نبی علیه السلام را روان دی او دې طواف کوي او دې عمره کوي. هغې خپل میټینګونه شروع کړل چې موږ مسلمانان نه پرېږدو، قطعا یې نه پرېږدو، د خدای دې کور ته او د خدای د کور دې طواف ته نه پرېږدو، یا به جنگ کوو یا به واپس ځي. مختلفو طریقو باندې کافرانو د مکې مکرمې د نبی علیه السلام مخنیوي وکړو، تر دې حده پورې چې خالد ابن ولید
د یو ډېر لوی لښکر سره په یو غونډۍ باندې پټ ناستو او راغی په مسلمانانو باندې حمله وکړه، لیکن خدای مسلمان له برې ورکړه، ټولې جمدي ونیول. هو الذي کف ایدیهم عنکم، قرآن حکیم کې الله فرمایي وی هغه ذات ته چې ستا لاس یې د هغې نه بند کړل او د هغې لاسونه یې ستا نه بند کړل. هغې یې جمدي ونیول او پیغمبر علیه السلام ته یې پیش کړل چې دا شاه سواران دي، د مکې مکرمې په مونږ یې حمله وکړه او مونږ جمدي ګیر کړل. نبي علیه السلام یې پرېږدی، مونږ خیراتي بخو، زه اسم ته نه غواړو، ویې بخل، معاف یې کړل. چې څه منځې لاړل او حدیبیې ته ورسېدل، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه اوښه وه قصوا، هغه یو ځای کې سم لاسته او ملاستې سره پیغمبر علیه السلام ورله چک ورکړه چې دا اوښه پاسي. نو اوښه پاسېده، چې پاسېده داسې یو چکر یې او بیا راله او یو ځای کې بیا کېناسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا اوازونه وکړل، حل حل، عربی کې چې سړی اوښه پاسوي حل حل ورته کوي، لکه مونږ خلک چې غوی پاسوي نو هو هو ورته کوي، عرب ورته حل حل کوي. نبی علیه السلام ورته حل حل لفظ بار بار اوی چې دا اوښه پاسي او د پلي له به چکم ورکو، خو اوښه نه پاسېدله. صحابه کرام وی خلعت القصوا، خلعت القصوا، وی د پیغمبر علیه السلام اوښه قصوا ناکام شوه، سفر نه نوره ناکام شوه. پیغمبر علیه السلام په خبره لږ خفه شو، وی ما خلعت القصوا وما کان لها بعاده، وی نه دا ناکام شوې ده او نه دا عادت دی، زما اوښه ناکام کېږي نه په سفر کې ستړي کېږي نه او نه دا عادت دی، ولکن حبسها حابس الفیل، هغې ذات دا زما اوښه بنده کړه کوم ذات چې د ابرهه لښکر په مکه مکرمه راتلو باندې بند کړی و. خو د ابرهه لښکر یې په عذاب باندې بند کړ او لوی لښکر یې پرې راوست د توتکرو د ابابیلو، هغه یې پرې ووو او زما دا اوښه هغې ذات بنده کړه دې دپاره چې په مکه مکرمه کې جنگ او جګړه جوړه نه شي. خدای جنگ نه غواړي، الله جګړه نه غواړي، زما اوښه یې بند کړه. صحابه کرام هم په هغه ځای کې خپلې خیمې یې ښخې کړې او پړاو یې وغورځو دمه شو پکې. د مکې مشرکانو وفدونه راولېږل د پیغمبر علیه السلام د صلح دپاره، کله یو ډله راځه هغه واپس ځه، بیا بله راځه واپس ځه، خبرې اترې پکې کېدې را کېدې. نبی علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه هم ولېږه، حضرت عمر فاروق یې لېږه، ویل یو کس راشه او زه مکې مکرمې ته لېږم چې کافرانو سره د صلح څه خبرې اترې وکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ته لاړ شه، وی د خدای رسوله ما ونه لېږې، وی نه ته لاړ شه د صلح څه خبره ورسره وکړه، وی بس ما خو مه لېږه، که زه لاړم نو یا به زه چا وجلم او یا به ما یو څو برامته کړي. زه خو په دې قصو پیسو نه پوهېږم، په دې حکمتونو مې کار نشته، خو که چا خوا دې خوا کلتوره به راسره یا به یې زه مړه کړم او یا به ما مړ کړي، داسې یو انسان ولېږه چې هغه مزه نه ځم. نبی علیہ السلام وخندل، مسکی شو، وی دا عثمان رضی الله عنه ډېر صابره دی، دې به مونږ ولېږو. حضرت عثمان رضی الله عنه یې ولېږه. هغې لږ غوندې عثمان صاحب یو ځای کې لږ نظر بند کړو، بیا پرېښوده. دلته یو اطلاع راورسېدله، چا وی عثمان صاحب کافرانو جیل کې واچو، چا وی نظر بند یې کړ، چا وی مړې کړ، مختلف افواګان راغی. یو اونه وه په حدیبیه کې سموره غټ کیکر ورته وایي، د هغې لاندې پیغمبر علیه السلام ناستو او ټولو صحابه کرامو سره بیعت وکړو، وی د عثمان قصاص بالو، د هغه بدل بالو، څوک به زما ملګرتیا وکړي چې زه لاړ شم او زه د حضرت عثمان رضی الله عنه د دې یو مسلمان انتقام زوالم، څوک به راشي او ما سره به په دې خبره کې ملګرتیا وکړي. یو عثمان دی ولې بند کړ، دی ولې جیل کې واچو، دی ولې نظر بند کړ، څوک به ما سره په دې خبره ملګرتیا وکړي. ټول صحابه کرام لاسونه اوچت کړل، د خدای رسوله مونږ در سره ملګري یو، مونږ خو د خدای نه غواړو، ځه چې ورځو پې. پیغمبر علیه السلام وفرمایل ما سره بیعت وکړئ. یو صحابي به راته او نبی علیه السلام سره بیعت کو، په مرګ باندې په جهاد باندې بیعت کو چې صاحب مونږ ورځو، او د بل په کور ورتلل ګوره احسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. او بیا د مکې مشرکانو د گیر چاپېره قبایلو خلک هم راغوښتي د مسلمانانو د ختمولو دپاره، گیر چاپېره چې څومره قبایلو او کافرانو هغې راغونډ کړو چې موږ پیغمبر علیه السلام سره جنګ کوو، پرېږدو یې نه، جګړه ورسره کوو. او دې خوا نبی علیه السلام د عثمان د قصاص دپاره میدان ته وځي او په مکه مکرمه د حملې اراده لري، ورځي پې یو راځي بیعت کوي، بل راځي بیعت کوي، بل راځي بیعت کوي، چې دا 1400 صحابه کرام ټول تقریبا خلاص شو او بیعتونه وکړل. نو اخره کې نبی علیه السلام د لاس مبارک اوچت کړ، وی څه پته لګي که عثمان جمدي وي، لا خو معلومات نشته،
نو حضور پاک بخاری شریف کی حدیث سے اللہ مبارک اچت کو ویدا دا عثمان دا خپل لاس او ویدا زما لاس ویدا عثمان دا طرف نما بیعاتو کو خپل لاس پیغمبر علیہ السلام دا حضرت عثمان دا پارا غورا کو وی زما دا لاس دا عثمان دے دا آغا دا پارا میں بیعاتو کو رونو پدے کتا سو سوچو کہ دا حضرت عثمان دیر روی فضیلت تے یو خدا آغا دا طرف نا پیغمبر علیہ السلام بیعات کی نو پاغا کلک یقین دے نبی علیہ السلام کہ ما بیعت او کدا آغا پا وجد آغا دا پارا نو معلومی گی دا چے آغا برستو کی گی نا دا آغا دا پارا ما ذمہ داری واغشتا دا جنگ بل پیغمبر علیہ السلام خپل لاس دا عثمان رضی اللہ عنہ لاسو گردو ویزے چے پہ ورزو بیا رستو عثمان رضی اللہ عنہ راغے آغا جنگو نشو لیکن مسلمانان طول پدے متفق شو چے عرص کی گی با ومنگ بدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خواہ مضبوط پا لازمن منگ دا آغا انتقام بالو ورزو با پہ دیکھ عثمان رضی اللہ عنہ راغے اگا ارادہ مسلمانانو پاتشوا چے پاتشوا جناب دیکھ مسلمانانو کافران تلل وفدونا آخرہ کے صلح پا یو سو شرطونو باندے شو یو شرط دا چے سخ کال با مسلمانان واپس دی عمرہ با نکی دا یو شرط دویم شرط دا چے آئندہ کال با مسلمانان راضی عمرہ با کئی او صرف دریر وزے بتے رہی زیادہ بنتے رہی دریم شرط دا چے مسلمانان آئندہ کال راشی نو توری بدان سره کولاو نه ګرځي تیکی کې به بندې وي توری دې راوړي خو په تیکو کې بندې به توره به کولاو نه ګرځي څلورم شرط دا چې که زمونږ نه یو کافر مسلمان شو او دې وتښتېد او مسلمانانو له ورغې نو مونږ له به واپس راکوي او که د مسلمانانو نه یو سړی مرتد شو کافر شو مونږ له راغې نو مونږ به واپس نه ورکوو څومره سخت شرط دی بل شرط دا چې د دې صلح موده به لس کالي لسو کالو دپاره به دا صلح بل شرط پکې دا کہ مسلمانانو سره مونږ جنگ نه کو مسلمانان به لس کاله کې مونږ سره جنگ نه کوي او چې د مسلمانانو کم یاران او دوستان دي مونږ باغوی سره جنگ نه کو او چې زمونږ کم یاران او دوستان دي هغوی سره به مسلمانان جنگ نه کوي بل شرط یې دا ولګاو وی که چرته کم یو فریق د بل فریق دوستانو سره جنگ وکړو دا صلح به ماتې ختمه وي دا یو لس شرطونه په پیغمبر علیه السلام باندې ولګول او نبی علیه السلام په هغوی ولګول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی وی دا خدای رسول ما ووریدل چې تا کافرو سره دا شرط ومنه چې مونږ به سخت کال واپس ځو مونږ به سخت کال عمره نه کوو واپس به ځو وی او عمره دا شرط مې ولګاو وی تا چې وی عمره به کوو تا چې مونږ دې لره روان کړو چې مونږ به عمره کوو وی عمره ما خو تا ته دا نه ویلي چې سخت کال به عمره کوو ما خو دا درته نه دي ویلي چې سخت کال به عمره کوو وی زمونږ دا دین په حق نه دی وی بالکل وی ته په حق نه وی بالکل په حق یم وی دا دومره د ذلت جون مونږ ولې برداشت کوو مونږ اوس واپس ځو او بیا به کال پس راځو او زمونږ لکه کم سړی وتښتېد دوی به یې نه راکوي او که دوی نه وتښتېد مونږ به یې ورکوو دا شرط ډېر ګران دی ډېر سخت غصه او دا هغه ایماني غیرت دی ښه دې ته ایماني غیرت وایي خدای پاک دې داسې غیرت په مونږ کې هم پیدا کړي دې ته غیرت وایي د هغې نه که څوک راغی نو مونږ به یې وله ورکوو او که د مونږ نه څوک لاړ نو دوی دې مونږ له نه راکوي دې ته غیرت او ایمان وایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عمرہ ما تا چی دا اللہ دا طرف نا کم حکم کی گی زا خدا غیر تابیداری کن ما تا دا خدا را طرف نا حکم امددے خبر شوی دے او دا شرطون وسلم منم باقی اللہ کوئی شوکار پیشا او عمرہ خپکے گا میں انشاءاللہ چی دے شرطونو کے خدا مونگ لخیر رہی او مغا سے شو بیا ورگ حضرت ابوبکر صدیق لورگی دے غصاو کنا دینی جذبہ و غیرت تے پکی وی ابوبکر مونگ پا حق یو کنوی بے شک وی نبی علیہ السلام پا حق پیغمبر دے کنا وی بالکل بے شک پا حق پیغمبر وی نبی علیہ السلام مونگ عمرے نہیں روستے وی ولی نا نو بیا ہم واپس ولی بوزی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی وی تا تا نبی علیہ السلام دا ویلو رونو دا چندہ لگا زیادہ واچے وی دا مونگ بل دا جماعت دیر لوی بل لاغلے دے تقریباً 100 روپے دا جماعت بل لاغلے 100 روپے نو پکیم وربانی زیاد چلی گئے بل دا سوب یونٹ جمع شوی دا مونگ چی دا بجلے دا جماعت دا کار کونو آغا ٹیوبلم لگے دلیو نو تاسو مرگری پورا دا اخلاص نا کار واخلے او دے صادر سر امداد اوکے چی دا جماعت دا بل کم از کم اداشی خدای پاک بدل اللہ عجر در کی نو دا خبر دا چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اقا خبر کئی وی نبی علیہ السلام نو ویلی چی عمرہ بکو وی تا تے ویلو چی سخ کال بکو جسنگ نبی علیہ السلام جواب ورکڑو مقے ہوئے تا تے دا ویلو چی سخ کال با منگا عمرہ کو وی عمرہ دا خدای پیغمبر دے او چی خدای و تصح حکم کئی دا غی تابداری با غم کئی منگ بیم کو
وروسته بیا عمر فاروق رضی الله عنه وی دا خبرې خو ما د دیني جذبې په برکت وکړې. وی قسم دې بیا په ډېر خفه وم چې ما د نبي علیه السلام مخکې دومره تیزې خبرې ولې وکړې. وی ډېر غلامان او مریان مې بیا آزاد کړل چې خدای په دې غلطۍ او په دې ګناه مې ونه نیسې. دغې وخت کې وروڼو دا خبره اتره کېدله او نبي علیه السلام عمر ته څه وی وی عمره وی ته ولې خفه کېږې. وی که زمونږ نه یو سړی لاړ او مرتد شو کافر لو تختید نو مونږ له دې ډورانه کې مونږ پې څه کوو؟ مرتد شو مونږ پې څه کوو؟ نه دې راکوي. او که د هغې نه یو سړی رو تختید او مسلمان شو وی مونږ به یې واپس ورکو انشاءالله چې خدای پاک به په هغې کې ډېر لوی خیر واچوي. هغه له به خدای د مسلمانۍ او د ایمان او د کولو لارې خدای توفیق به ورکړي، الله به ورته کار اسان کړي. جناب دوی دا خبرې کولې د کافرو د طرف نه چې کم نماینده و د هغه نوم سهیل و، وروسته د مکې مکرمې د فتح په موقع دی بیا مسلمان شوی دی. دوی دا خبرې کوي صلح کوي او خبره اترې کېږي او لیکل لا نه دي شروع شوی چې دې درمیان کې د دغه سهیل چې د کافرو کم نماینده دی او مشر دی د هغه زوی دی ابو جندل رضی الله تعالی عنه په زنځیرونو باندې تړلی دی، لاسونه یې هم وله تړلی دي او خپې یې هم وله تړلی دي، لاس او خپې یې تړلی دي ورله. دا جومات ته د کوټې نه که کم کورونه ښکاري د هغې د مهرباني وکړي لکه پرده وکړي دا ملګري ګڼ دي چې دوی بره په جومات په چت باندې مانځه ته ودرېږي. کم کورونه چې جومات ته د پوړو نه ښکاري هغې د مهرباني وکړي داسې نیمه ګنټې دپاره د مونږ د مانځه د وخته پورې لږه پرده دې وکړي چې کم ملګرو ته ځای نه هغه پوړو باندې بره خېږي خدای مو بخښه بره ودرېږي خیر. او دا ماشومان که بره وخېږي نو ښه به دا واړه چې څومره دي خو بره روانې نه کوي دا مانه ټوپونه موپونه وایي او جګړې جوړې نه کړي. ماشومان د مهرباني وکړي بره وخېږي یا که د چا ځای نه نو هغې دې هم بره وخېږي. دغه ابو جندل رضی الله عنه په دې لاسو نه د دې خپو نه تړلی دی بلکل او دې دقه د چې راغی او غورځېږي او اوچتېږي او ځان یې مسلمانانو لره ورسو. وی د خدای رسوله ما خو ایمان راوړی دی او زه دقه د پلار او د خپلو رشته دارانو د لاس او خپو نه تړلی یم زه تاله واپس دا تاله رالم. د ده دا پلار د صلح کې اوس نماینده دی ورپاسې د خپل زوی یو څو څپېړی و د مسلمانانو مخکې یو و د نبي علیه السلام مخکې یو و. ګوره که نبي د خدای رسول الله د پلار دی وی والم نبي علیه السلام د پلار نه خلاص دا پلار یې وایي چې د کافرو نماینده دی او دی هم کافر. وی ما دا زوی ماله راکړه. نبي علیه السلام ورته وی ولې؟ وی تا ما سره شرط لګولی دی. وی لا خو زمونږ خبرې چالو دي فیصله خو هم لا نه ده کړې نم لیکل کړي دي نم لا پوره خبره کړې دا خو لا زمونږ صلح نه ده شوې دی به واپس راکې. هغه ورته وی نه که دی واپس نه راکې زاړو جوړه نه کو نه کو جوړه دی به خامخا واپس راکې. نبی علیہ السلام ورته ګوره دی ما ته پرېږده خیراتی راته پرېږده پیسې یې رانه واله خو دې رانه واپس مه غواړه. وی خامخا یې نه واپس غواړم نه پرېږدم خامخا به یې راکې. پیغمبر علیه السلام ورته ډېر منتونه وکړل خو هغه نه منله. نبی علیہ السلام د ابو جندل ته وی ملګري خفه کېږم زه دې ورکوم ځکه ما صلح کړی او شرط مې لګولی دی اگر چې لا دسخط نه دی شوی خو زه پې راضي یم په دې شرط او دوی هم پې راضي دي نو زه به تا دوی له ورکم او ته خفه کېږم الله به تاله لار پلو کړي خدای پاک به دې واپس راولي خدای پاک به د انتظام او بندوبست به درلو کړي. هغه چې دا واورېدل چې ما واپس ورکوي نو هغه دا کمیس وویسته او دا شایه دې ټولو مسلمانانو ته وښوله. وی مسلمانانو زما د املا ته وګورئ ټول املا چاپې چاپې او داغونه پې ولاړو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې خو ډېره لویه جذبه وه هغه خو د میدان نه لاړ وی زه خو دې ته نشم کتلی لاړ چې د یو ګوټ کې کېناسته. وی نبي علیه السلام دا ته څه کې اوسه دا یو حالت دی او د ټولو مسلمانانو نه درخواست او فریاد کوي چې ما بچ کې او ته بیا هم ورکې کافرو له خو لاړ وی زه خو دې خبرې ته نشم کتلی بس خو چې نبي علیه السلام څه کوي نو کوي هغې خو یو جذبه وه دیني. لیکن خدای پاک هغه کارونه کوي چې کم کار کې د رب العالمین یو حکمت او خیر پکې وي. نبی علیہ السلام هغه ته تسلي ورکړه او ټول صحابو جړل دی وخت کې ځکه مسلمان په مسلمان خامخا زړه خوږېږي. ټولو صحابه کرامو جړل چې د خدای رسوله ولې واپس ورکې وایي دا د الله حکم دی دا د رب العالمین فیصله ده. او هغه هم فریاد کوي تاسو سره زما ځای نشته د یو مسلمان ځای دومره کافر مسلمانانو سره نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا صحابي واپس ورکړه چې واپس یې ورکړه دی خو یې بوته صلح وشوه دسخط پې نبی علیہ السلام هم وکړه او کافرانو هم پې دسخط وکړه. راغې پیغمبر علیہ السلام مدینې منورې ته واپس راځي چې په لاره راته نو نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې سوال جواب ولیک وی عمر ته آواز کړه. عمر وی ما په دې زړه کې دا تېرېدله
چې ما خو د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېرې ستغې خبرې وکړې او زما په حق کې به خامخا د قرآن شریف وحی به نازلېږي، خو خدای خبر چې خدای به زما متعلق څه فیصله کوي. ښه او که بده؟ وی چې اواز راتاو شو چې عمر ته اواز کې ما وی چې دقه دې زما په حق کې وحی نازله شو، الله دې پکې خیر واچوي. وی چې رالم نبي علیه السلام ما ته وی چې عمره خدای پاک خو ما له یو څو آیتونه راولېږل د سورة فتح دا لومبې آیتونه، انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے د خدای رسوله مونږ تاله ډېره لویه کامیابي درکړه. د حدیبیې د صلح ته او د شرطونو ته خدای پاک فتح مبین وي، ښکاره او لویه کامیابي، او یقینا دومره لویه کامیابي خدای مسلمان له ورکړه. په ظاهر کې د مسلمان تاوانو، په حقیقت کې ولا خدای ډېره لویه کامیابي ورکړه. هغه کامیابي څه وه؟ دا سنچي هجریه تقریبا ختمه ده. دې وخته پورې د مسلمان تعداد دا یو 1400 تقریبا څه د پاسه، او دې پسې 2 کاله پس په 8مه هجره کې پیغمبر علیه السلام زیو مکه مکرمه فتح کوي. مکه مکرمه چې کله فتح کوي د مسلمان تعداد تقریبا 10,000 کسان لښکر مکې مکرمې ته روان دي. دا دومره مسلمانان خدای زیات کړل. او بیا په 10مه هجره کې چې پیغمبر علیه السلام حجة الوداع لذي اخیری حج د نبی علیہ السلام د مسلمان تعداد 1,40,000 ته رسیږي. دا د صلح برکت دی. صلح وشوه مسلمانان بدل کافر ولا